خزما عزت مند ورونو نن جمعه راته داسې اعمال خیم چې د هغې اعمالو د برکته به زه خو ویم ته ما ته دعا کوو زه به تا ته دعا کوم او نیکانو او بزرګانو او اولیو لزو خو نن جمعه راته داسې اعمال خیبه چې ستاسو په حق کې به د الله رب العالمین یو عظیم او مبارک مخلوق دی او داسې مخلوق دی هغه مخلوقه چې هغه مخلوق متعلق الله په قرآن کې وایي چې لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون سوی دا غي متعلق الله وی لا يعصون الله ما امرهم یو زرم زمانه فرمانی نه کوي ويفعلون ما يؤمرون او چې سو تزویم هغه کوي داسې مخلوق دی زمونږ استادو د انساني زندګۍ د بقا لپاره وهابونه دي سه د خوراک ضرورت دی د سکاک ضرورت دی د اکسیجن ضرورت دی د کاربن ډای اکساید ضرورت دی د انور ضرورت دی من په دې باندې د خپل ژوندۍ تیرو او د هغه مخلوق چې څه داوی د ژوندۍ د لپاره ضرورت دی هغه څه شی دی نحن نسبح بحمدك ونقدس لك داوی بل کار د دین نشته صرف د الله تسبیح او د الله عبادت او قرآن شریف کې الله رب العالمین په یو ځای کې وی داسې د الله عبادت کوي تاسو د جمعې مونځ لراله بالفرض مالک بیان وګت کا بالفرض خبره کومه یا می مونځ وګت کا یا می بل داسې نو سړی ستړي شي یا په دې رمضان کې موږ دا ختمونه کوو نو داسې دا څوک د لس شپو څوک د اتو شپو ستړي شو دا هغه مخلوق متعلق الله په قرآن کې وایي دا په 14 سپاره کې ده چونکې آیت د سجدې د نو ذکر سجدې د آیت نه خو دا هغه مفهوم برته دویم چې زما داسې مخلوق دی چې وهم لا يسأمون په عبادت ستړي کېږي نه داسې مخلوق دی دا کوم مخلوق دی دا د الله رب العالمین فرشتي دي دا فرشتي دي چې نه هغه ستړي کېږي د هغوی خوراک سکاک دا د الله رب العالمین ذکر دی او یو ذرم د الله رب العالمین نافرمانی نه کوي په مخ د کائنات کې دا عظیم مخلوق دی او ډیر زیات دي څومره زیات دي دومره زیات دي چې زه تاسو ته اکثر په دې جمعو کې وایم چې دا الله فرشتي دومره دي چې زما استاد تصور نه بهر دي زما استاد تصور څه شي دي زر 50,000 لاک بیا پسې کروڑ بیا رب بیا کې رب بیا وغیرہ میلیون او ټریلیون او پلان کې او ډنګري موږ دا شمار کوو دا زمونږ نه نسته شمیر راځه دا الله رب العالمین فرشتي څومره دی به شمیري نو په بخاری مبارک کې حدیث دی وې دا الله رب العالمین فرشتي دومره دی په بخاری مبارک کې دا حدیث دی چې د دې کعبه د پاسه یو بل کعبه ده چې هغه ته بیت المعمور وي هغه د فرشتو کعبه ده او دا رسول الله مبارک بخاری مبارک کې حدیث دی وې روزانه دا هغه بیت المعمور نه هغه کعبه نه بس تاسو ذهن کې داسې یو تصور راولم چې دا هغه کعبه نه روزانه او یا زره فرشتي طواف کوي او چې کوم نن او یو زره طواف وکړه د قیامت د ورځې پورې د هغه فرشتو بیا نمبر نه راځي دومره د الله فرشتي دي نو ما ته وګوره دې دنیا کې داسې اعمال دي داسې اعمال کو هغه اعمال منګ او تاسو وکړل نو دغه د الله د عظیم مخلوق دا مبارک مخلوق په زمونږ استاد د پاره د بخنې دعاګانې کوي د بخنې دعاګانې کوي او زموږ استاد د پاره به د الله نه بخنه غواړي او هغه اعمال انتهایی آسان دي خو موږ هغې ته سوچ او فکر نه دی کړی موږ هغې ته ذهن چېرته نه دی راوستی نور په نفس د حدیث څه مې د بخاري مبارک حدیثونه څه د مسلم شریف حدیثونه او څه د احادیثو د نورو کتابونو نه مې راغونډ کړي دي چونکې د جمعې وخت ډېر زیات مختصر وي سړی پکې اوږد خبره نشي کولی خو مارله یو 12 اعمال نن داسې برابر کړي دي خو دغه اعمال تاسو موږ وکړل نو زموږ استاد دپاره به د الله فرشتي د مغفرت دعاګانې کوي او ټول برته د احادیثو باندې ثابتو داسې نه چې یو دغه خبر راوکم او د پلانکي کتاب نه راته وکم او د ډنګري نه د رسول الله مبارک د احادیثو ګلدسته مې راله برابر کړی
هغه 12 اعمال کوم یو دي؟ نو دا لومبي حدیث ته د بخاری مبارک ویما کله چې انسان راغی جمعات ته مسجد ته منځ لپاره مخامخه جمعات او مسجد ته راځي د جمع موز دا په انسان باندې واجب دی او ضروری دی او قصدن عمدن پر خودلی لوی ګناه ده بلکې حدیث خدا وره چې کم سړی قصدن عمدن یو خو عذر دی العذر کرام الناس مقبول دا عزت من سړي مخکې عذر دا مقبول دی قبول دی عذر خامخا راشي عذر خو چې راشي نو بیا هر قسم هغه نیک اعمال تا ته روژه نیولې او دا باندې بیماری ده روژه به تعالی معاف کوي عذر بیا له خبره ده خو دا عذر نه بغیر دی جمعات ترانلی او د جمع موز دیونه که حدیث کې راځي تارک الجماعت ملعونا کم سړی چې قصدن عمدن د جمع موز فریدید په د باندې د الله لعنت دی لعنت څه ته وایي دا یو خو صرف دومره برته ویما چې رسول الله مبارک د لعنت کم تعریف کړی دی نو موږ او تاسو اسجان اجي صاحب اسجان الله رب العالمین دا حج د پرون راوسته د حج د فراغي او دا ټول د دې الحمدلله دغه چې د پډیر مين او محبت د دین خدمت وکړه الله رب العالمین داغه سیلا ورکړه او پرون د حج راغلي اسجان اجي صاحب موږ او تاسو هر وخت الله رب العالمین ته محتاج یو وګوره دا یاد ساته د جمع منځ د قصدن عمدن انسان پرې خود دا ملعون دی لعنت څه ته وایي زه درته پښتو غاسانه معنا کوم موږ او تاسو اسد جي صاحب هر وخت الله ته الله رحم ته محتاج یو قدم په قدم ما خدا ته وی چې اوس ما د اکسیجن دا سا واغشته د تیبجانه او دا سا زره او خپل کې الله ته محتاج یم موږ هر وخت الله رب العالمین ته محتاج یو نو دا الله رحم او ارصد الله پر رحم کیږي دا رحم ابزر څه شي دي دا لعنت دی یعنی دا الله د رحم نه لري دا الله د رحم نه لري نو چې موته دا الله د رحم نه لري شو کنه خدای دې دا مقدر راولي زو ته تبو برباد رسول الله مبارک وی تارک الجماعت ملعون کم سړی چې د جمع مسفریدی دا لعنتی دی یو وخت به دا سراشي چې دا لعنت په دې جهنم تورس نو د جمع موز باندې پریدو نو جمع لا برازي خامخا برازي نو چې جمع لا کله رااله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا وره ډیر بم په دې زړه باندې خوګو لګي ډیر بم دا زړه په خوشاله شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی جمع لراغي او جمع ته لګ وختو او دی راغي تحیت المسجد او جمعات او بیا راغي کې ناسته د څه په انتظار وهابول چې کې ناسته د موس په انتظار د جمع په انتظار کې نسل کو تاسو ماشاء الله راغلی او دې د بار راغلی چې اوس په موږ د جمعې احب فریضه داکو دې موز راغلی اوس انتظار کوي والله العظیم په بخاری مبارک کې حدیث دی چې کله انسان راشي او د جمع په انتظار باندې کې ناسته د دې انسان د پاره د الله د نورانی مخلوق د مغفرت دعاګانې کوي او څنګه دعا کوي دی حدیثو کې دا دعا موجوده ده وی اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ډیر عظیمه دعا ده ډیر لویه دعا ده وی اللهم اغفر لي دا کوم انسان چې خدای راغي دوس فرشتي دعا کوي خدای پاک دی او بخي الله اکبر بخنا من چې دی دنیا تراغلی او د نیک اعمال کو او په دې نیک اعمال باندې لګیا یو دا سات شي او ماقام شي او منځ دی او دست حج دی زکات دی د ګنا نه ځان ساتل دی صدا پاره کو جان جی صاحب چې مونږ الله وبخي نو تعالی فرشتي دا دعا کوي چې الله مغفر لي خدایا دا خپل بنده دی وبخي راغی مسجد ته جمعه ته پاره د جمع د پاره ورحمني او خدایا دیم سوال لته کوم دا فرشتي وای بخاری مبارک حدیث دی چې خدای پاک په دې خپل بنده باندې رحم وکړي نو گویا چې د فرشتو لومبي دعا ستا په حق کې د دې د پاره قبليږي چې ته د الله دې خانه تراله او د جمع په انتظار باندې کېناست او د الله رب دا راځي دا کینه منګه نن یو پروفیشنل یو زمونږه عادت جوړ شوی دی چې بس عین د جمع وخت دیږي دی براش
نه رسول الله مبارک وی لږ مخکې راشه بیا کېنه بیا د الله ذکر کوه کېناستې خو آداب سره راشه کېنه چې کله ذکر کې نو یو خو له فرشتو دعا وکړه او بل په بخاري مبارک کې دا حدیث هم دی چې کم سړی د جمع په انتظار باندې کېناسته وایي تیمور جانه چې د جمع دپاره دی راغی او دی کېناسته دی په شان د څه دی په مونځ کې ولاړ دی چې د مونځ د کولو کم ثواب دی ستا په دې ناسته باندې عجیبونه د مونځ ثواب دی په مونځ ثواب دی نو لومبې راله فرشتې دا دعا کوي دویم نمبر چې فرشتې ستا دپاره د مغفرت دعاګانې کوي نو د الله رب العالمین یو قانون دی او د رسول الله مبارک د احادیثو د لاندې هر کار چې کوي نو رسول الله مبارک وي د ښي اړخ نه شروع کوي روټۍ خوري په ښي لاس خوره دا د رسول الله مبارک ادب دی په لاره ځي په ښي اړخ باندې ځه دا د رسول الله مبارک موږ ته تعلیم دی او ادب دی علا هذا القیاس وخت نشته چې زه تاسو ته مسلسل لګیا یم په دغه خبر خو چې رالي نو ښي اړخ ته کښېنه که یو سړی ګس اړخ ته هم کښېناسته څه ګناه پکې نشته خو که یو سړی په وخت راغی او د امام ښي اړخ ته کښېناسته نو د دقې انسان دپاره دویم نمبر فرشتې د مغفرت دعاګانې او دا لفظ وی اللهم اغفر لی اللهم ارحمني خدای په دې انسان رحم وکړي او په دې انسان مغفرت وکړي نو دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فرمایلی بیا چې کله انسان کینی او مونځ ودرېده چې مونځ ودرېده جمع وشوه تا جمع وکړه تکبیر الله سره وکړه تکبیر الله تاسو پیژنئ علماء پکې درې خبرې کړي دي خو زه به راته هغه اسانه خبره وکړم کوم چې اسانه ده زموږ علما بعضې وایي تکبیر الله دې ته وایي چې سړي دا جمع را لاندې کړه دم تکبیر الله را لاندې بعضې زموږ علما وایي چې ده دا لومبې رکات را لاندې کړه دم تکبیر الله را لاندې کړه خو زموږ چې اکثر او جمهور علما دي هغه په دې خبره باندې قایل دي چې تکبیر الله دې ته وایي چې امام وایي الله اکبر او د قرات د الحمدلله د سورۃ فاتحه نه دي شروع کړي او دې امام سره شامل شو په دې جمع کې د امام قرات الحمدلله نه شروع کړي صرف هغه ثنائی وي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دې دوران کې تا امام سره نیت ته دې ته وي تکبیر الله او دا تکبیر الله متعلق رسول الله مبارک وي التکبیرة الاولى خيرا من الدنيا وما فيها وی تکبیر الله څه شی دی وی دا الله په جناب کې دومره لوی مقام لري لطیف جانا چې دنیا او ما فيها کې دا څومره سيزونه دي دا سره زر دي دا د الله په لار کې ورکړه دومره ثواب به نه ملاويږي څومره چې په تکبیر الله ملاوي موږ د دې نن عاجز یو اسی به صدقه کی نو تکبیر الله سره دی بهر کال خپل موضوع لازم تکبیر الله سره دی منځ وکړه د دې منځ د پس بیا کېناسته سلام وړي د امام سلام واړو او تکي ناشته او چې کم ذکر او اذکار دی هغه د شروع کړ دا ګوره ما ته د بخاری حواله دا درولې ده دا غینه پس دریم نمبر د ذکر او اذکار دی شروع کړ لمن خپل ذکر او اذکار دی پکار دی چې وی کې انسان مونږ کله وشي دا یاد کې دا ځکه نو امام بموي الله اکبر او دا غینه پس درې ځله استغفار وي بیا مختلف دعاګانې په احادیثو کې راغلي دي کومه چې مضبوطه دعا ده په بخاری مبارک او مسلم شریف دواړو کې راغلي دي ادا چې رسول الله مبارک په سلام والو الله اکبر به وي درې ځله به استغفار وي دا غینه پس به وي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد او اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام دينا بس نريد دعاء راغلي اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عظيم دعاء د مخکې مې ته فضیلت ویلې دي چې کوم شان لري معاذ ابن جبل ته رسول الله مبارک وي الله اکبر وي معاذ والله اني احبك وي معاذ ډیر زیات مې د سره محبت دي بیا وته رسول الله مبارک وي والله یا معاذ اني احبك د سره مې ډیر زیات محبت دي بیا وته رسول الله راوړی مشکات مبارک دا حدیث پکې موجود دی وی دا الله رسول زماره سره ستاسو زیات محبت دی نو خبره یو دعا هما چې کله مونږ کې داسې لاسې په واچو نو دا مونږ د پسوای چې اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ډیر بهترینه دعا ده مونږ ته محروم یو درته اوس خبره کوم خدای پاک تعالی سوال کوم اللهم اعني على ذکرک
د ذکر توفیق راکې، وشکرک او د شکر توفیق راکې، وحسن عبادتک او د بهترین او خشته عبادت توفیق راکې. موږ دا دعاګانې نه وایو. نو بیا په خپل ځای کښېنه او د هغې نه پس دعا وایه او د هغې نه پس بیا بهترین اذکار دي په احادیثو کې راغلي. ما خو تاسو وي چونکې وخت دومره اوږد نه وي، خو دا دعاګانې وایه. سبحان الله کم از کم 33 کرت، الحمدلله 33 کرت، 34 کرت، الله اکبر. چا چې دا ووي ما ته وګورئ، چا چې دا ووي رسول الله مبارک وي، دا هم د بخاري مبارک حدیث دی، وایي چا چې 3 زره الحمدلله، 3 زره سبحان الله، 3 زره الله اکبر وي، خو د ده ګناهونه د سمندر د زګ عمره وي، الله به یې معاف کړي. موږ وروڼو نن د دې نه محرومه یو، او خصوصا دا نیو جنریشن چې کوم دی، دا نیو نسل چې کوم یو دی، دوی نن یو خپل پروفیشنل ورته دوی وایي، یو خپل یو خپل دغه جوړ کړی دی، یو عادت یې جوړ کړی دی چې څنګه سلام والی بس فورا پاس. د ډېر لوی عظیم خیر نه محرومیږي، والله العظیم د ډېر لوی عظیم خیر نه محرومیږي. دا ماته ته وایي دا نن نوې پروفیشنل یو نوې طریقه جوړه شوې ده. تاسو ګورئ دې جوماتونو کې بس چې څنګه سلام واوري فورا بس پاسي. او څه به کوي؟ والله العظیم ما خو د خپل جومات کې یو د درې صحیح کړي دي، هلته په دوکانونو کې کښېني. د الله بدبخته د کم خیر نه محرومه شوې. نو رسول الله مبارک 3 نمبر وایي چې کم سړی د مونځ د پس د لږ شان اذکارو دپاره جومات کې کېناسته، والله العظیم د بخاري مبارک حدیث دی، وایي د ده دپاره د الله رب العالمین فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي. خبره باندې پېښ شوې، درې مې راته بیان کړی. د دپاره الله رب العالمین فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي. نو زما عزتمند ورونو آسان اعمال دي، خو دغه آسان اعمال چې زمونږ او ستاسو نه ګورې ضایع نه شي، زمونږ او ستاسو نه لاړ نه شي. 4 نمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، اگر چې دا حدیث زمونږ د علماوی مسلم شریف کې دی چې دا د علماو دپاره دی، خو زه ترې عام خلک علم، ځکه خیر الناس دغه راغلی دی چې یو انسان یو بل ته فایده ورسوي، یو انسان بل ته فایده ورسوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یو انسان بل ته فایده ورسوي، خو د ټولو نه لویه فایده، زه ګورې خپل ځان نه یادوم، اسې د عامو علماو خبره کوم چې په امت کې د ټولو نه د امت لوی خیرخواهیان دي، هغه علما دي. خو به هر کله زه به عام لفظ والم چې کوم یو انسان ته خیر ورسوي د الله د رضا دپاره، دا لفظ پکې د الله رضا راغلی دی، او د یو انسان ته خیر ورسو. نو حدیث کې خو الفاظ داسې دي چې د الله رب العالمین فرشتې د ده دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. حتی رسول الله مبارک دا د حدیث الفاظ دي چې په سمندر کې کبان او په سلو کې میږیان هم د ده دپاره د مغفرت دعاګانې کوي چې یو انسان ته انسان خیر ورسوي. نن زمونږ د لاسونو نه انسان ته انسان خیر نه رسي، د انسان نه انسان ته شر رسي. من خیر القرون نه یو، من شر القرون یو، من شر الناس یو. خلکو ته چې څومره کېږي بس هغه شر وررسو. نه، رسول الله مبارک وي خیر دې ورورسو، د دغه خیر په بدله کې رسول الله مبارک 4 حدیث کې دا وایي چې د ده دپاره الله رب العالمین دغه عظیم مخلوق فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي. نو 4 نمبر دا شو. او 5 نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمونږ عامه زندگی ده، دا ګوره دا ته زه ټول د احادیثو نه بیان کوم، زمونږ عامه زندگی ده او زمونږ عام اولس دی. په دې عام اولس کې په انسان باندې مختلف قسمه ازمایښونه او مختلف قسمه امتحانات سجانه دي صاحب دا راځي. یو امتحان دا راشي چې انسان بیمار شي، بیماری راځي په انسان باندې، د انسان د زندګۍ سره ریلیټډ خبره ده، منسلک خبره ده. بیماران دا سوینه، تاسو بیمار شي، د سر بیمار، څوک د خېټې بیمار، څوک د زړه بیمار، بیماری رااله. اوس یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق دی چې کله دی بیمار شو نو د ده د بیمار پرسې دپاره به ته ورځې، د ده د بیمار پرسې دپاره به ته ورځې. نو تا خو د دنیا یو حق دی، موږ او تاسو ادا کوو، ځي خلک ځي، خو دلته به دا خپل د ذهن تاسو ته ایکو وایي، دا ذهن دا سوچ په لږ شان بدل کړي
چې زه خو ورځم دا زما ګاونډي دی او دا زما تربور دی او دا زما ماما دی او دا زما کاکا دی او دا زما لالا دی موږ ورځو هغه دي خو دلته بلک شان سوچ دا چې دا زکه ورځم چې دا ماته رسول الله مبارک وي او دا الله د رضا لپاره ورځم چې الله را ناراضي شي نو چې دا الله رضا دې پکې کله مقصود کړه نو دا په مشکات مبارک کې حدیث دی چې الله رب العالمین به د دې د برکته چې ته د یو مریض بیمار کورسې لاړې نو د دې د برکته به د الله فرشتي او دلته سره یو لفظ راغلی دی دلته سره یو لفظ راغلی دی چې د الله فرشتي بر له مغفرت دعاګانې کوي او د لفظ سره زیاتی راغلی څومره فرشتي او یا زره فرشتي بر لپاره د مغفرت دعاګانې دا د بیمار کورسې باندې دا د فرشتو دعا ده دا د فرشتو استاد لپاره د مغفرت دعا ده خدا کې پورا د آداب لګي لحاظ ساتي نو دا برله د مغفرت دعاګانې کې خدا آداب لګي لحاظ ساتي خبر را نوګديږي آداب سری د بیمار کورسې د بیمار کورسې خو د ټولو نلومبي ادب دادي چې اوقات ته ګوره اوقات ته ګوره چې زه په کوم وخت کې ورځم د آرام ټیم دی د سکاک ټیم دی د خوراک ټیم دی مو خو به په دې ډب نه یو غلط دی باسو نه اوقات ته ګوره چې دا پلان کې وخت زه بیمار کورسې له ورځم دا څنګه دی د کور کې خو به تکلیف نه وي نو یو خبره خو د اوقات خیال ساتي او دیم نمبر دا خیال د دې ساتي چې مریض سره ور کم تیماله مریض سره کم تیماله څومره تیماله زموږ دي علما د دې خبره کوي بلکې دا د رسول الله مبارک د حدیث یو استدلال کوي زموږ استاد دا کورونه خصوصا د زمیدارانو دا کورونه نو د زمیدارانو په دې کورونو کې داسې چل وي چې دا غوا میخه وي نو دا غوا میخه چې کله وابګلږي صاحب دا ښځې لشي که نه نو د دې دپاره د هغې نه مخکې هغې هغه بچي ورپرېږدي نو چې اوس دا په څه ده به ما زه به د زمیندارانو دغه نه سجا ده تپوس چې دا د څه لپاره دا بچي پرېږده دا دغه پرې را روان کړي خو څه چل پې کوي که دا پرې روان کړي نو دا بچي ورپرېږدي نو هغه بچي لګیا یا خپل د دې بچي خوراک او غالبا جوړ شي او هغه پیم زما په خیال را روان شي اوس رسول الله مبارک وي چې یو انسان د بیمار کورسې له ځینو څومره وخت پالي وابوله جي وی دا بچی چې دی غوا میخې ته پرېږدي او دی غوا میخې د بچي کې څومره وخت واغېسته دومره وخت به ورسره یالي دومره وخت به هلي خو دا ګورې مسنونه طریقه ده یو دا ده چې د انسان طبیعت سره دغه دی بعضې سړي چې ورشي تپوس له نو د هغه راتګ په ده باندې ښه لګي د دې مریض ته ډېره پیدا مو شي هغه سره خبرې وکړي نو خیر دی دا څه ضروري خبره نه ده خو مریض حالاتو ته ګورې که په هغه باندې ستا خبرې ستا اترې ښه لګېدې نو ورسره کښېنه ورسره خبرې وکړه خیر دی خو که نه مریض ته تکلیف او مریض ته تکلیف خامخا وي کله ورته د متیازو تکلیف وي کله ورته دغه تکلیف وي نو بیا زر کار ختموه او دعا کوه زمونږ د دې کراچۍ یو عالم دی هغه مفتی رشید احمد صاحب رحمهم الله بیان او یو کس زه بیمار وم یو کس راغی وی چې یو کس راغی نو یې کېناسته نو یو خبره نو بله خبره نو بله خبره نو لګیاو نو چې ورته یې خبره کوله نو بیا ورته وی الله دې بس د دې تکلیف نه صحت درکړي هغه ورته الله دې د دې بیمارۍ د تکلیف د صحت کو راکوي او کو نه راکوي خو خدای دې ستا د دې کم چې حالت جوړ کړي د دې نه دې خدای نجات راکړي ما له متیازې راغلی دي ما له نور دغه جو ته ما ته په سر باندې ناست نه دومره وخت کې ورته تا ته مه وي چې نو د بیمار کورسې او زموږ دا علما وي د دې ګورې ثواب ډېر دی زموږ دا علما عجیبه خلک دي په هغوی کې دا زده کړه چې کله به جمې و جمې نو د شپې د ماښامې به تپوس لتلی چې کله به څوک جمې نو د ماښامې به او چې کله به اوړي اسدجانه دي صاحب نو د سارې به نو د خپلو مریدانو ته ستا دي دا دې ولې دا چل وکړه وایي په جمې کې د ماښامې ځکه ځم چې د جمې شپه وایه اوږده وي که نه د جمې 18 ګنټې شپه وي 18 که څو وي 14 ګنټې خو وي نو په جمې کې د شپې ځو چې د شپې راله ډېر د مغفرت دعاګانې کوي او په اوړي کې روزه وایي د کال عمره روزي هر څه باندې بسترې شي نو د ورځې ویو چې د ورځې راله فرشتې ډېر ده بهر کې د خبرې مقصد مې دا و چې 5 نمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کم سړی
د بیمار پورسیل لاړ شي نو د لپاره او یا زره فرشتي د مغفرت دعاګانې. او شپږم نمبر چې کوم سړی په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف وایي، کوم انسان په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي، د دې انسان د پاره د الله د عظیم فرشتي د مغفرت دعاګانې. دا باقاعده بالکل په احادیثو کې ثابت دي چې کوم انسان په رسول الله مبارک د درود په ډېر بشانه. خیر په درود خو موږ مختلف وختو کې بیانونه کړی دي، بیا به موږ خدای یاد ساته کوم سړي چې په رسول الله مبارک باندې درود وایي دې د فرشتو په دعا کې ځان شامل. نو شپږم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم انسان د یو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو د ده لپاره د الله رب العالمین فرشتي دعا کوي. او شپږم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله سحر شي نو روزانه دو فرشتي روزي او دا آواز کوي. څه آواز کوي؟ دا آواز لږ وره وی یا الہ العالمین چې کوم سړي صحیان دي او دیانتدار دي، دا کوم چې بزنس والا دي، دا کوم چې کاروباریان خلک دي، یا هسې عام خلک کوم چې کوم خدای پاک صحیان دي دیانتدار دي مال کې سخا ورکوي نو دا الله فرشتي مشکات مبارک حدیث دی چې دا الله رب العالمین فرشتي د دوی د پاره د مغفرت دعاګانې کوي او د برکت دعاګانې کوي. د برکت لفظ مو سره راغلی دو فرشتي روزانه، دا مشکات مبارک حدیث دی چې هر سار په بازار کې هلته خو سره د بازار لفظ راغلی دی خو دو فرشتي روزانه आवाज کوي او د مغفرت او د بخښنې او د برکت دعا کوي د هغه چا د پاره چې کوم خلک سخیان دي او د الله په لار کې سخا کوي او چې کوم خلک شومپلق دي او پیسو ته تاله والي ده. نو دا هم حدیثو کې راغلي وایي دغه فرشتې ورته خیرې کوي، دا هم حدیثو کې راغلي. نو اووم نمبر چې کوم انسان سخا کوي د ده دپاره د الله رب العالمین فرشتې دا د مغفرت دعاګانې کوي. او اتم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زموږ استاسو یو نیچرل ورته دوی وایي، یو طبیعي طور باندې دا خوب دا ملاسته دا زموږ استاسو نیچرل دی، جزء لا ينفك دی، بغیر د دې نه زندګي دا نه تېرېږي. اسدجان حاجي صاحب دې نه تېرېږي. خوب به خامخا کې کله انسان د شپې سملي کله ساده شي سملي. دې خو ډېر احادیث راغلي دي خو چونکې زما دغه موضوع نن دا ذکر ته د دې ډېر لوی ثواب دی چې کله انسان د شپې سملي نو په اودس کې دې سملي، باوضو دې سملي، د دې ډېر زیات برکات دي. خیر په دې برته ان شاء الله مستقل چرته جمعه کې بیان چې څومره برکات دي. خو یو برکت یې دا دی چې کم سړی د شپې سملیو دی باوضو اوده شو نو مشکات مبارک کې دا حدیث هم دی چې د دغه باوضو اوده کېدو به دا برکت وي چې ټوله شپه برله د الله رب العالمین دغه فرشتې د مغفرت دعاګانې. نوم نمبر دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د شپې خو موږ خامخا سملو او هر انسان خپل طبعي حاجت د ملاستې نه مخکې برابر کړي. نو چې لږ دې برابر کړو نو چارندام څه دومره ګران نه دی، چارندام ورسره خامخا کوې. د دغې چارندام به دا برکت وي چې ستا دپاره به ټوله شپه د مغفرت دعاګانې کوي. نو زموږ حضرت شیخ صاحب رحمهم الله په دې حدیث کې موږ ته وایي د دې مغفرت د دعاګانو خو یو خپل شان دی، یو خپل مقام دی. خو دا یاد ساته، دا یاد ساته، دا ما ته نن هم یاد دي. ما په هغه خپلې حاشیې باندې دا لیکلي وو چې کله ته د شپې سم لاستې نو دا یاد ساته به وضو د دې دا فایدې لږه واوره چې کوم سړی د شپې باوضو سم لاسته په ده به د شپې چېرته هم هارټ اټیک رانشي، په ده به چېرته هم د فالج بیماري رانشي. او دریم نمبر یو فایده دا یاده کړه چې کوم سړی د شپې باوضو ده شو د ده د کور نه الله رب العالمین د فرشتو عظیمه خلافه وکړه. هغه نور چې کوم اذکار دي هغه د شپې هغه وایه خدا ورسره دغه کېږي. نو دې کې یو خبره دا ده اتم نمبر چې کوم سړی د شپې وده کېږي او دې باوضو ده شو د ده دپاره د الله رب العالمین فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي. او نهم نمبر دا خو خیر
د رمضان میاشت تېره شوه، اوس به بیا به هم راشي. الله دې زموږ په زندګو کې بار بار د رمضان او فیوزات برکات راولي. د رمضان په اعمالو کې یو عمل دا وي چې د روژې دپاره سړی د شپې د پیشمني سحري کوي. تاسو ته پیشنمې وایې، پیشنمې. او موږ درته د هغې بیانونه هم کړي چې د برکت خوراک دی. نو چې کوم سړی د پیشمني د پاڅېده او دی خوراک کوي، نو دا په حدیثو کې او دا هم په مشکات مبارک کې حدیث دی چې الله او د الله فرشتي په دقې پیشنمي والا باندې خپل رحمتونه راوړي. د رحمت د الله د دغه نه مراد رحمت دی، او دا فرشتو د دغه د دعا نه مراد مغفرت دی. یعنی دقې د پیشمني کوونکي دپاره د الله رب العالمین فرشتي د مغفرت دعاګانې کوي. نو پیشمني خامخا کوي، د دې فایده ډیره زیاته ده. او لسم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دو منځونه دي. منځونه خو پنځه دي، خو دا دو منځونه موږ او تاسو کوو. یو د سهار مونځ دی، یو د مازدیګر مونځ دی. د دواړو لوی فضیلت راغلی دی او سجانه موږ غالبا په دواړو باندې بیان کړی دی. د سهار باندې بیان کړی دی، مازدیګر په مونځ بیان کړی دی. فایده ډیره زیاته ده. خو چې کله سړی د سهار مونځ وکړي، نو دا په مشکات مبارک کې دا حدیث هم دی چې کمې د شپې فرشتي وي هغه موجود وي، او کمې چې د ورځې فرشتي رالی. په مونږ خو فرشتي مقرر دي که نه؟ تیمور جانه وان علیکم وایه، د حافظین وایه، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لديه رقیب. دا خو په نص د قرآن ثابته ده چې یو فرشته په دې ښي اړخ ناسته، یو په دې ګس اړخ ناسته، چې ته څه وې هغه لیکل او هغه کاونټینګ کېږي. نو دا فرشتي راځي، دا د الله یو نظام دی، نظام. نو د سارې فرشتي هم موجود وي، او اوس دا د شپې فرشتي دي، او چې کومې دا ورځې دپاره راځي هغوی موجود دي. نو چې کله دوی الله رب العالمین ته بیا خپل ریپورټ وړي، نو دواړه ورته وایي وی خدایه موږ د مونځ په حالت کې هغه ومونځله، موږ د مونځ په حالت کې هغه ومونځله. ورته د سهار دا وایي، ورته د مازدیګر دا وایي. نو دغې وخت کې فرشتې د دې انسان دپاره د مغفرت دعا وکړي. دا حدیثو کې دي. او بیا مازدیګر هم بدلېږي. نو مازدیګر هغه د ورځې چې کمې راغلي دي ډیوټي وکړه هغه موجود دي، او اوس به د شپې هغه راځي مازدیګر. نو بیا یو ځای شي. نو چې بیا یو ځای شي او بیا الله ته ریپورټ یوسي، نو ورته وایي خدای موږ د مونځ په حالت کې هغه ومونځه. نو د فرشتې د دقې وخت دپاره، دقې وخت د مونځ ګزار دپاره هم د مغفرت دعاګانې. یو لسم نمبر ده. او دولسم نمبر زمونږ او ستاسو زندګي ده. او دې زندګۍ کې بعضې وخت انسان دا نفلي روجي نیسي. نفلي روجي په کار نه نیسي. مختلف قسمه حدیثو کې راغلي دي. داسې راغلي دي چې سړی د جمعرات وایه او د پیره د رسول الله مبارک نه روجه ثابته ده، نیوه به رسول الله مبارک، صحابه هم نیوي، او په دې امت کې خلک شته هغوی هم نیول، ډېر خلک شته. دا په حدیثو کې شته چې دا ایام بیس دیارلسمه، څوارلسمه، پنځلسمه حدیثو کې باقاعده راغلي. زه به درته څه بیان کوم. دا راغلي دي چې روجې نیولي دي. یا داسې دا اوس دی عاشورې میاشت انشاءالله را روانه ده. محرم، د محرم نهم او لسمه یا لسمه یو لسمه، ثواب یې ډېر زیات بیان به انشاءالله راته آینده یا بلې جمعه وکړمه. دا نفلي روجې سړي نیسي. اوس دا نفلي روجې تا نیولي دي، دا نفلي روجه تا نیولې ده. او ما ته وګوره، ته یو ځای ته رالې او هلته خوراک کېده. نفلي روجه دې نیولې وه، خوراک کېده. چې خوراک کېده نو ستا روجه ده، او ستا د بدن تقاضا ده ومونته چې یاره دا خوراک کوي شوي دي داسې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ورګه د هغې نه ته مخکې یو خبره کومه، دا به دې په ذهن ډېره مزېداره شي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو ځل د رسول الله مبارک مجلس ته راغی. دا خبره لږه واورئ چې مجلس ته راغی، نو نبی علیه السلام خوراک ته ناست و. نو ورته ابو هریره موږ سره خوراک کوه، او ورته د الله رسول زما روژه ده. صحابه هم داسې ناست. نو چې هغه ورته زما روژه ده، نبی علیه السلام په خندا شو. وایي ښځه ته دې خپله روژه برابر کړه. چې په خندا شو، صحابه ورته ولې په خندا شو؟ اصل جانه وره، دا مشکات مبارک حدیث. وایي د ابو هریره چې کله روژه وه، د ده خو روژه وه، د
هغه خوراک څه شی منیو بندو او مونږ خوراک کو وی دا الله په ذات مې د قسمی دا خبره ډیره د غور ده دا مشکات مبارک کی ده وی الله په ذات مې د قسمی چې د ابو هريره د هر رګ نه مې د الله رب العالمین ثنا اوریدا چې مونږ دا خوراک کو د په بدن کې هغه تم پیدا شونی د هر بدن د هر څنګه نه خوراک نه او د هر رګ نه مې ثنا اوریدا نو ما ته وګوره یو سړی دی روزه ده او بل سړی خوراک کوي د دې چون کې روزه ده د خوراک نه منې دي د خوراک نه منې دي نو چې دا کم سړی منې دي او دا کم سړی خوراک کوي او دې روزي د وجې منې دي د دغه روزهدار د پر رسول الله مبارک وي فرشتي د مغفرت دعاګانې کوي دا دولس اعمال مې تاسو جان او خول عمل پیوکا ډیر بهترین او آسان اعمال دي د انسان په ژوندۍ کې لوی اثر ورځي او ماره تداغي لوی وجه بیان کړ چې زموږ ستاسو په دعاګانو کې شک شته او فرشتي د الله رب العالمین هغه مخلوق دی چې دا غوي په دعاګانو قبلېدو کې اس قسم چې دا به قبول نشي اس قسم شک نه او کو شک ته پکيو کو د ایمان نقلاسي عظیم مخلوق دی نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا دولت نور به ممکن وي خو ما دا دولت سره د خپل علم مطابق مشکات صاحب ناس وغینه مې له دار راجمه کړ عمل پیو کې ډیر لوی د فیدی سیز دی یو خجومات ته په وخت باندې دی بل چې کینه غلی کینه نفلو کې غلی کینه قسم په خدای دا حدیث کې راغلی دي چې دا کې سړي د بار فرشتي د مغفرت دعاګانې کوي الله هذا القياس کو بیا ریویژن کوم او دوباره کوم وخت مې ډیر لګي او دا دولس اعمال مې را یاد کړ د ذهن کې سوچ او فکر کې کېده د رب عظیم مخلوق دی فرشتي چې د دې داوی دعا زمون په حق کې منظور شوه دنیا بم خشتوي او آخرت بم خشتوي رب العالمین دی اول مال پدې د عمل کولو توفیق را نصیب او بیا تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق درود شریف وایي قیوم منبر صاحب زموږ د دې کلی دی او بیمار دی واقعي قیوم منبر صاحب ډیر یو مخلص انسان دی او ډیر خدمتګار انسان دی د شوګر د وجه بیمار دی وي د خپې ته ډیر نقصان رسیدلی د الله دې ول صحت او عافیت ورکړي نیاز جی صاحب زموږ مرګري د جمعات هغه بیمار دی الله رب العالمین دې ول صحت او عافیت ورکړي او شیخ صاحب د لپاره دعا وکړه شیخ صاحب د لپاره وخت زموږ زړونه دعاګانې کوي زموږ استاد محترمو الله دې درجات بلند کړي او بل زموږ د جمعات مؤذن صاحب وي داغه د لپاره دعا وکړي الله رب العالمین د مؤذن صاحب حقیقت دا چې ډېر عظیم انسان او الله دې ول هغه جهان لوی خوشاله کړي مهران د ناقه خدای خدمتگار سخت بیمار دی آی سی یو کې دی روغ صحت ول الله بالکل مهران زمونږ رور دی او د ناقه دی الله رب العالمین دی ول صحت او عافیت ورکی الله دی ول د خپل خلی لارې دارو کی او څومره مریضان دی الله یې ټول له صحت او عافیت ورکی نادر کا بیٹا بیمار ہے دبئی کے اسپتال میں زیر علاج ہے خصوصی دعا کی دا اللہ را نادر ماما زمونږ ډیر یو نیک انسان او دلته جمعه ته راتو اوس هغه معذور دی او بوډا دی زوی بیمار دی الله رب العالمین د ول صحت او عافیت ورکړي او به په اسپیټال کې الله یې ټول له صحت ورکړي دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي دا څومره چې ټول دعاګانو د پاره راغلو الله یې ټول صحت او عافیت ورکړي څومره وفاشوي الله یې ټول مغفرتونه نصیب کړي الله یې زموږ استاد دعا او جهان او خیر نصیب کړي او دا دعا کوي چې الله موږ په دې دولس اعمالو چې فرشتي زموږ د پاره د مغفرت دعاګانې کوي الله دې موږ تاسو له توفیق را نصیب کړي الله دې هر یو د نیک کار موږ تاسو له توفیق را نصیب کړي د دوالو جهان او خیر دې الله نصیب کړي د دوالو جهان او شر نه دې الله ساتي الٰه العالمین سوق جامع مسجد حلیم آباد ته راځي په مینه او محبت باندې راځي په قرباني دي او کوم ملمانه دي باز کې ملمانه دي د لری لری زین راغلي الله ټول دنیا او د آخرت خیر ورکړي او د چا د صد ظلم رادونه دي الله دې د خپل پټو خزانو نه برابر کړي زموږ ابغل جی صاحب نن سخت کارو او پته نه لګي دغه مینه محبت ډیر زیات د پیښور نه راغی سکور کې سکار بار شروع کړی دی الله رب العالمین دې وتاغه کار او چې د څه مقاصد دي شری الله دې د خپل پټو خزانو نه برابر برحمتک یا رحم